أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نوزدلتی واقع معراج ذکر کیږي د دې آسان لباب او مختصر نو هغه ترتیب دی چې معراج واقعا دا کله شی و. نو دې کې ډېر شیخ قولونه دي. یو کې دا چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د بعثت چې نو هغه په 5 کال شی و، بل به کې دا چې 13 میاشتې بعد شی و، بل به کې نو هغه دا چې دغه نو هغه شپږ میاشتې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه شپږ میاشتې وروسته شی. ډېر شیخ قولونه دي. خراجي او مشهور او معروف قول هغه دا دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د بعثت د نبوت میلاوېدلو د 10 کال باندې 10 کاله چې کله ووتل د هجرت نه 3 کاله مخکې چې هغه واقع معراج شوی و او د چې نو هغه په کومه میاشت کې شوی و. نو دې کې اختلاف دی. بعضې چې نو هغه رجب ویلی ده، بعضې چې نو هغه ربیع الثاني ویلی ده، بعضې چې نو هغه بل ویلی. خدای کې مشهور او معروف چې نو هغه دا چې د رجب میاشت وه او دریم چې نو هغه تاریخ کمولو. نو تاریخ او ورځې کې چې نو هغه هم اختلاف دی. بعضې چې نو هغه 17 تاریخ ذکر کړی، بعضې 21 ذکر کړی. راجی چې نو هغه دې کې هم زیاتر حضرات محدثین مفسرین چې نو هغه ذکر کړی دی نو هغه 27. نو ګویا 27 رجب باندې نبوت چې نو هغه 10 کال باندې هجرت نه 3 کاله مخکې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروسته چې نو هغه واقع معراج شوی. بیا یو معراج دی او یو چې نو هغه اسراء ده. نو دې دواړو کې لکوټې چې نو هغه فرق دی. معراج څه ته ویلی کېږي او اسراء څه ته ویلی کېږي. نو اسراء چې کم سفر حضور صلی الله علیه وسلم چې نو هغه د بیت الله شریف نه چې نو هغه کړی دی د بیت المقدس پورې، نو دې ته ویلی کېږي چې نو هغه اسراء. او د بیت المقدس نه وروسته بیا اولنی اسمان ته دویم دریم څلورم پنځم عرش معلی پورې چې کم سفر شوی دی نو دغه سفر ته ویلی کېږي معراج. اوس د دې اسراء نه انکار کول دا باعث کفر دی. که یو سړی چې نو هغه دا ونه منله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه په یوه شپه کې د مسجد حرم نه د بیت المقدس پورې تللی او بیا واپس راغلی، دینه انکار وکړو د دې معجزې نه د نبی، نو دا سړی چې نو هغه کافر شو. ځکه د قرآن د یو آیات نه انکار کول دا د ټول قرآن نه چې نو هغه انکار دی. وختي هغه حضرت یو ښکلې جمله وویله، بیان کې کم کسانی د هغوی به اورېدلي. هغې چې ګوره د ایمان د راوړلو دپاره چې کم چې نو هغه د ایمان ضروریات دي هغه ټولو باندې ایمان راوړل چې نو دا لازم دی. الله به ته مسلمانېږي، خو د ایمان نه د وتلو دپاره د ټولو نه انکار نه دی لازم. چې د یو نه دې هم انکار وکړو د ټول ایمان نه چې نو هغه د لاس وینځلو. نو قرآن باندې ټولو باندې ایمان راوړل دا فرض دی، خو که د یو آیت نه دې انکار وکړو چې ایمان نه لاړي. نو د اسراء نه انکار کول دا دی. او که یو سړی چې نو د معراج نه انکار وکړي هغه په احادیثو سره ثابت دی، نو په دغه صورت کې بیا دا سړی چې نو هغه فاسق او بدعتي دی. نو بهرحال نو معراج چې نو هغه دقه شنو. بیا د دې ځای نه چې نو هغه د اسراء دا شی وه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو دې کې بیا 2 قوله دي. یو قول چې نو هغه دا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د ام هانی د کور نه تلو. یو حدیث کې راځي چې صحیح مسلم چې نو کتاب الایمان کې ذکر کړی دی. یو کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د حتیم نه چې نو هغه د بیت الله شریف نه تلو، او یو کې راځي چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د حرم نه تلو. نو د دې ټولو تطبیق حضرات محدثین آسان ښکلی کړی دی. ام هانی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې نو هغه خور و مشره، فاخته د دې چې نو هغه نوم ولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغوی کره چې نو د هغوی په کور کې دی نو آرام فرمایلو
خی طرف ته جنانو هغه سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ جنانو هغه او ګس طرف ته جنانو حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ جنانو هغه ولو حضور علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې میکائیل او جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه رالل او دا غوی وی نور فرشتو ته بیا وی زمونږ مقصود څوک دی کم کس بچنه نو هغه بیا نو هغه ورته دا کم چې اوسط درمیان کې دی به زمونږ سره سفر باندې زی نو بیا د هغه ځای نه چې نو حضور علیه الصلاۃ والسلام راواغستلو برچت چې دی نو هغه کولاو شلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د التن حتیم بیت الله شریف چې نو هغه تراويستو بیت الله سره دا کمی چې نو هغه چې شان دیوال چې وهاله شي دغه زی ته حتیم وای نو د دغه حتیم کې بیا د نبی رسول الله والسلام شق صدر وشو سینې اپریشن وشو الله رب العزت نو هغه بر اسمانونو کم نظام دی داغه د برداشت داغه د قوت حکمت او علم او داغه نو هغه ایمانیت انوارات چې نو هغه پکې کې خودل بیا د هغه زین براق چې نو هغه راغلو په براق باندې چې نبی رسول الله والسلام خانقاه د بیت المقدس مسجد اقصی ترالو او بیا د مسجد اقصی نه چې اولنی اسمان دویم دریم څلورم پنځم الی اخره چې هغه دغه سفر وشول اوس چې کله دغه چې هغه سفر کېدل نو آیا د چې هغه انکار نو ما تاسو ته وی احادیث صحیحه نه چې هغه ثابت دي بلکې امام اهل سنت امام سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله دا یو کتاب دی چې هغه زو السراج فی تحقیق المعراج نو پاغي کې داغه د 45 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین احادیث په دې نقل کړي چې واقعي معراج چې نو هغه د حضور ته شی و او دا ورته په یخ شی و په اودو باندې چې نو هغه هم نو شي دغه اعتراض جواب ان شاء الله بیا سبا وایو نو باران نو دې چې نو هغه د واقع شي او بیا دغه کې نو علامه قرطبی رحمت الله علیه چې نو هغه یو واقع ذکر کړي د یو فادری چې نو هغه د حضور د معراج ته نو هغه تصدیق کړي دی او معرف القرآن کې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله دغه قول چې نو هغه نقل کړي دی هغه دا ول چې کله حضور علیه الصلوۃ والسلام او د مکه د مشرکانو په منځ کې چې نو هغه سوچولو صلح حدیبیه وشوله نو بیا دغه نه ورستو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اطراف ته خطوط چې نو هغه لیږل شروع کول نو چې دې بادشاهانو له دعوت ورکولو نو دغه دعوت ورکولو کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط نو هغه شاه روم هرقل پنوم باندې چې نو هغه هم ولیکلو او دای چې نو هغه دهیا بن خلیفه رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه ورکړو دا وړو په دغه وخت کې په شام کې د عربو چې نو هغه یو قافله و تجارت لته و او د هغه قافلې سربراهي او مشري چې نو هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کوله په هغه وخت کې خلا کافر ول خو بار به رسته ایمان نه وړو نو دی چې نو هغه کول نو چې کله د هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه دغه خط ولوستلو نو دیو سره نو د هغې دلته تحقیق وکړي چې څوک آس پاس کې چېرته چې نو هغه د عربو اوسېدونکي څوک راغلي نو دې ته چې نو هغه ویلی شي چې او د عربو یو قافله راغلي نو هغوی راغوښتل نو چې کله یې راوغوښتل نو سفیان چې نو هغه دی راویستلو دی دغه قافلې چې نو هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مشر و نو چې کله دی راویستو نو دنې تپوس شو نو یې دوی چې ما دوه پیرې زړه غونډ کو چې په نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک څه دروغ چې نو هغه ویم خو بیا مې چې نه خلک به راته ټول عمر تانه راکوي چې وګوره پلان کې دروغ ویلو په حالت د کفر کې ګوره ځان یې دومره ساتلو نو چې کله دغه وشولو نو بیا ما ورته چې یو واقع را سره واقعي معراج چې نو هغه دا یو غټ دلیل پې دی چې زه به ورته دا ووایم او دا هېڅوک هم نه مني ځکه د خانه کعبې نه د ایزې پورې تقریبا څه کم چې نو 2 میاشتې سفر ولو او دوی چې په یو شپه کې مونږ د یو طرف او بل طرف ته 4 میاشتې سفر چې نو هغه د شپې په څه حصه کې شوی نوې ما وایي چې دغه یو خبره زه وکړم چې په خپله د بادشاه چې نو هغه به د زړه تور شهاب وایي چې دا دروغ دی نوې ما چې کله دغه واقع چې نو هغه وایي چې او دا کم پیغمبر چې زمونږ په علاقه کې مبعوث شوی دی نو د پیغمبر د دې خبرې چې نو هغه دعوه کوي چې ما ته الله رب العزت چې نو هغه معراج کړی دی زه الله پاک په یو شپه کې د الته نه دلته او بیا دې ځای نه اولنی اسمان دویم دریم چې نو هغې ته بولم او بیا د دې ځای نه واپس تلم هرقل مې ښه داسې وایي وی او د هغه سره خواته چې نو په تخت باندې پادري ناست و د هغوی چې نو هغه کم مشر وي هغه وی او دا شپه ما ته معلومه ده د دغې شپې د دغې وخت د دغې خبرې زه ګواه یم دا داسې شی وه هرقل چې نو هغه ته را مخامخ شو ته څنګه د دې ګوایي او تا ته څنګه چې نو هغه پته لګېدلې ده نو هغه ورته بادشاه سلامت د هغې وجه دا ده زما په ذمه باندې چې نو هغه دا ول چې بیت المقدس د هغې کلاول د هغې ماسخوتن بندول دا زما په ذمه باندې ول نو چې کله دا زما په ذمه باندې ول نو په دغه شپه باندې
زه چې کله راغلم نو ماستن شول او خلک ټول چې نو هغه لاړل ما بیت المقدس بندو یو دروازه مې بنده کړه بله نو چې کوم مین گیټ ولو ما هغه بندولو د هغې دروازه انختې ونه بندېدله ما خپلې عاملې ته آواز کوم ما ټوله عامله راویستله د هغوی را سره هم کوشش وکړو خو نه کوم بیا موږ نو هغه لاړو تر کاڼانې وکتل نو چې تر کاڼانو پسې لاړو د هغوی راویستل نو د هغوی چې وکتل نو د هغوی په دې باندې دا بره چوکاټ چې دی نو هغه پې کېناستلی درشل چې ورته مخکې موږ وایي نو دې باندې درشل چوکاټ چې دی نو هغه کېناستلی دی دا ور وس نه بندېږي خو سبا د ورځې چې بیا کله راشي نو بیا به کېږي دا د قشانتي کولاو پرېږدي نو هغه دروازه مونږ بالکل کولاو چې دی نو هغه پرېښودله چې کله مونږ هغه کولاو پرېښودله او بیا لاړو د هغې نه نو سبا له چې بیا زه کله رانم سهار او بیا چې نو بیت المقدس مو وکتل زما سره د هغې دروازې غم و نو چې زه کله دغې دروازې له رانم او ما وکتله چې اوس دروازه بندوم دروازه دې بندېږي نو یې ما خپلې عاملې ته وویل چې بېګا الله رب العزت دلته خپل یو پیغمبر راویستلو نو د هغه دپاره الله پاک دا کورس دی نو هغه بیت الله شریف بیت المقدس دا الله پاک کولاو پاتې کړو دا دروازه ځکه نه بندې ده او بیا د دغه سره بهر یو کمر ولو نو هغه کمر حدیث مبارکه کې راځي چې په هغې باندې بوراق تړلی شو نو د هغې سره داسې د ساورو د خپې چې دی نو هغه چاپونه هم ول نو یې ما ته پته ولګي چې دغه پیغمبر راغلی هم په سورلی باندې دی نو دا چې دی نو هغه د هغې کافر د هغې هم تصدیق چې دی نو هغه یې کړو اوس دغه واقع کې چې معراج واقع حضور علیه الصلاة والسلام ته چې دی نو الله پاک کړی ده او قرآن احادیث صحیحه نه د دواړو نه چې دی نو هغه د دې ثبوت شته نو یعنې درس کې چې دی نو هغه دا خبره ده چې بعضې خلک د دغې نه انکار کوي د هغوی عقل ته ګوري او د عقل په بلبوته باندې د هغوی وایي دا چې دی نو هغه ناممکنه ده چې یو سړی ته چې نو هغه دومره لوی شي نو هغه مقام دومره لوی مسافت چې دی نو هغه طی شي نو دغې خلکو ته ویلی کېږي فلاسفه وس فلاسفه چې دی نو هغه دا خبره کوي چې معراج حضور علیه الصلاة والسلام ته چې دی نو هغه دا نه دی شوی د هغوی د دې انکار کوي او د دې په انکار باندې بیا د هغوی یو څو دلیلونه پیش کوي دلیل نمبر 1 چې دی نو هغه پې دا پیش کوي چې حضور علیه الصلاة والسلام که اسمان ته ختلی نو اسمان ته ختل دا خو د دې خبرې چې دی نو هغه مترادف دي چې په دې اسمان کې چې نو هغه چاوددي شوي دا چې دی نو هغه کولاو شوي شلېدلی دي حالن کې مونږ خو اسمان ته ګورو په اسمان کې چې نو هغه چاودل نه دي شوي دا بیرته شوی نه دی بیا واپس راغلی نه دی نو چې کله دا نه دی بیرته شوی نه دی چاودلی او نه واپس بیا یوځای شوی دی خرق او التیام دا خو په دې کې نه کېږي نو معلومه دا شوله چې حضور ته معراج چې دی نو هغه نه دی شوی دویم دلیل چې دی نو د هغوی دا ذکر کوي چې نور اسمان کې الله جل جلاله د اسمان نه ډېر ښکته لاندې یو کری نار چې دی نو هغه ښودی ده چې د هغې ته نور ویلی کېږي او د نور تپش خو دومره چې دی نو هغه تیز دی چې د هغې شا طرف دی چې دی نو هغه د ځمکې نه په کروڑاو میل چې دی نو هغه لرې فاصله کې دی خو د هغه ځای نه چې کله نور چې دی نو هغه د جون جولای چې دی نو هغه نور شي نو په ځمکه کې چې دی نو هغه شیزونه پې پخېږي دومره ګرم وي نو چې کله دا دومره ګرم وي نو بیا چې حضور علیه الصلاة والسلام تلو نو دې ته چې نږدې شوی نو په کار دی چې د حضور علیه الصلاة والسلام علیاذ بالله چې دی نو هغه نه دی تللی بیا د دغې نه د پاسه چې بیا کله تللی او د نور هغه طرف چې کم طرف ته شوا ده مخامخ نو د هغې نه بیا د الله پیغمبر چې نو هغه څنګه اوښتی دی او خو دومره تیز دی چې د هغې سره دا خو هر څه سوځئ نو دا ناممکنه ده او دریم دلیل د هغوی چې دی نو هغه دا دی چې په دومره لږ ټایم کې دومره لږ مسافت کې په دومره لږ ساحت کې دومره ډېر مسافت چې دی نو هغه څنګه تیر کړي دومره لږ ساحت کې دومره چې دی نو هغه اوږد سفر دا څنګه چې دی نو هغه کیدی شي نو د دې وجې نه د هغو وایي چې موږ دا خبره فلاسفه وایي معراج چې دی نو هغه حضور ته نه دی شوی موږ د دغې انکار کوو موږ وایي زموږ دپاره د ټولو نه اهم شیز هغه قرآن دی دین اسلام دی نو چې کله قرآن او دین اسلام دی نو اولنی جواب دا دی چې موږ د اصولو د فلاسفو چې دی نو هغه نه یو پابند
مونږ د اسلام د دین اسلام د اصول چې دی نو هغه پابند یو. او دین اسلام کې الله په خپل واضح اعلان کړی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نو چې کله خدای اعلان کړی دی بس زمونږ چې دی نو هغه په دې باندې ایمان دی. الله چې دی نو هغه کړی دی مونږ وایو آمنا وسلمنا. دویم دوی چې دی نو هغه دا خبره کوي چې دی چې دی نو هغه خو خرق او التیام راځي شلیدل او یو ځای کېدل راځي او دا خو ناممکن ده. نو مونږ دا ناممکن نه ده. قرآن په خپله په قرآن کې چې نو الله رب العزت په خپله چې نو فرمایي اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. الله وی د اسمان بچوي هم دیله بچ دی نو هغه ټوټې ټوټې کېدل هم دی دیله چاودل چې دی نو هغه هم دی. او بل مونږ ورته وایو چې اجسام د جسم چې نو هغه جمع ده. اجسام کاغه اولویه وي او کاغه سفلیه وي، کاغه بره وي او کښکته اسمانونه وي او کزمکه او که جسم انساني. په دې ټولو کې چې نو هغه د قشانتي کېدی شي خرق او التیام راځي. په ځمکه کې مونږ مشاهده نه کوو، مونږ چې کار کوو نو لازمه کې چې نو هغه شلیږي نه کولاویږي نه بیا واپس چې نو هغه یو ځای کېږي نه. انسان بدن چې نو هغه په سسوي والا کې کټ شي نو بیا واپس یو ځای کېږي نه. نو خرق او التیام په دې کې خو چې نو هغه په اجسامو کې راځي او په اجسامو کې اولویه او سفلیه چې نو د هغې څه فرق نشته. کاغه بره دی او کاغه ښکته دی. نو که بره دی او که ښکته دی نو چې اجسامو په اعتبار سره ټول یو شانتي دي. نو چې کله ټول یو شانتي دي نو پای کې هېڅ حرج هم نشته، کېدی شي داسې. دویم دلیل نه چې نو هغې جواب دا دی دوی وی چې هلته چې نو هغه کره نار دی، یعنی هلته نور دی او نور چې نو هغه کار سوځول دی د هغې شغلې چې نو هغه هر څه سوځی ختمیږي. نو څنګه حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه مخکې سفر کړی دی او تللی دی. نو د هغې جواب ولا موږ ورکوو دا خو موږ تاسو دنیا کې هم لیدلی چې یو شي نو هغه سوځول کوي خو دغه ماده پکې الله ښودلی. کله چې الله د دغه ماده خپل حکم دی واخلي نو هغه شي ځي خو هغه کار نشي کولی. لکه حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام علیه السلام نمرودیانو څومره اور بل کړو، هغه اور چې د هغې نو هغه انتها نه وه او بیا هغې اور ته ابراهیم علیه السلام چې نو هغې واچولو. نو چې کله ابراهیم علیه السلام ورته واچو نو الله جل جلاله هغې اور ته حکم وکړلو قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم. اوس بور و سوځول ور کوي دا زموږ مشاهده ده خو ابراهیم علیه السلام چې نو هغه یو ویښته مبارک چې نو هغې نه دی سوځولی. نو دا موږ منو نور تیز دی نور سوځول کوي خو الله رب العزت د حضور په حق کې چې نو هغه مدم کړو د هغې هېڅ ونه کول. او دریم چې نو د هغوی سوال دا دی د هغوی چې نو دریم دلیل هغه دا ولو چې حضور علیه السلام ته چې نو معراج ځکه نه دی شوی چې هغوی چې د دومره لږ صحت کې دومره لوی چې نو هغه مسافت نشي طی کېدلی. نو بای باندې ما په اولني ورځ درس کې چې نو هغه ویلو چې رفتار چې نو هغې دپاره صحت مقرر چې نو هغه نشتی. او دویم دا د هغې نه اسان او ټوس جواب چې دی نو هغې دا دی معجزه خو ویلی کېږي هم دې ته چې هغه خارق العدد وي. معجزه دې ته ویلی کېږي چې هغه د انسانانو د عقل نه بالاتر وي، د انسان د عقل د هغې ته رسۍ چې دی نو هغه نه کېږي. نو دغې وجې نه دا د حضور معجزه ده. د حضور دوه معجزې درې چې نو هغه اهم او غټې غټې معجزې دي چې د هغې د مخې ټوله دنیا چې نو هغه بې بسه شوې ده. نو یو معجزه قرآن پاک دی. الله رب العزت ورته چیلنج ورکو فاتو بمثله ان کنتم صادقین. تاسو د قرآن په شانتي چې نو هغه قرآن راوړئ که چېرته چې نو هغه تاسو سه رښتینی یې په دې خپله خبره کې چې دا حضور د ځان نه جوړ کړی دی نو دوی دغه قرآن د دې په مثل چې نو هغه یې پیش نه کوم. دویمه معجزه چې نو هغه واقعي معراج او دریمه معجزه چې نو هغه د سپوږمۍ چې نو هغه دوه ټوکړې کول. دا د حضور درې غټې چې نو هغه معجزې دي. دغه د حضور ډېر شي چې نو هغه معجزې دي. ما تاسو ویلي یو ورکوډیشن کتاب دوله میلایږي 300 معجزات چې په هغې کې د حضور علیه السلام 300 معجزې ذکر کړي، بل کتاب بل ذکر کړي، بل چې نو تقریبا 900 پورې چې نو هغه معجزات دي. بعضې هغې نه هم سوا چې نو هغه ذکر کړي. نو دا درې چې نو هغې غټې معجزې دي. نو دا د خلک چې نو هغه بعض اعتراض د هغې جوابات اوس نو هغه دقه شانتې بعضې حضرات نو هغه دا خبره کوي چې حضور علیه السلام ته چې نو هغه دا معراج دا په خوب کې شو، په یخه نه و شوی. یعنې دا حضور علیه السلام خوب لیدلو صرف هغه خوب دی.
نو حدیث کې دواړو تذکره راځي چې نو دا دی چې حضور لاول خوب لیدل او بیا د هغې نه وروسته ورته الله پاک چې نو هغه دا معراج کړی هم و. د هغې په باره کې یو دلیل د هغوی چې نو د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه چې نو حدیث دی. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه نه چې نو هغه تپوس کړی شولو د دی په باره کې. نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه دا خوب لیدلو. نو موږ ورله جواب دا ورکو چې رؤیا دا چې څنګه په خوب کې لیدلو ته ویلی کېږي نو دقه شانتې رؤیا په سترګو چې نو هغه رؤیا العین ته هم ویلی کېږي چې په سترګو یو سړی شی وزویني نو د هغې ته هم رؤیا ویلی کېږي. او د هغې دویم جواب چې نو هغه دا دی چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه خو په هغه وخت کې لا ایمان راوړی نه و. د هغه د ایمان متعلق چې نو حضرات لیکلي چې صلح حدیبیه کې یا فتح مکه کې چې نو ایمان نه وړو او واقعي معراج تاسو ته مایلي یو قول پکې دا چې د هجرت نه 15 کاله مخکې او یو قول موږ ویلو د هجرت نه 3 کاله مخکې چې نو هغه شی وه. نو چې کله د هجرت نه 15 یا 3 کاله مخکې چې نو هغه شوي امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ایمان په هغه وخت کې راوړو. نو د هغه د حدیث نه د عبدالله ابن عمر او د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما د هغوی حدیث چې نو هغه سره قابل اعتبار دی او د هغوی دواړه وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام معراج چې نو هغه په یخه باندې کړو په حالت د خوب کې نه په حالت د بیدارۍ چې دی نو هغه یې کړو. دویم چې نو هغه دغه حضرات چې کوم وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام ته معراج چې نو هغه په خوب کې شو نو دوی د حضرت اما عایشه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه حدیث پیش کړي. حضرت اما عایشه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه فرمایي ما فقد جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة المعراج چې د حضور علیه الصلاة والسلام جسد مبارک د چې نو هغه د معراج په شپه باندې چې نو هغه نو لري شي یعنی دی چې نو هغه د خپل ځای نه نو ورک شي. نو دوی دا معنی کوي چې حضور علیه الصلاة والسلام دا خوب لیدلو. دغه خو هم عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام ما د حضور وجود چې نو هغه د خپل ځان چې نو هغه ګم کړی شوی یعنی د هغه چې نو هغه لرې شوی نه و لیدلی. نو موږ ورله جواب ورکو چې نه د اما عایشه رضی الله تعالی عنها د حدیث مقصد دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام وجود مبارک دا د روح نه جدا شوی نه روح مال جسد چې دی نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته زیارت چې دی نو الله پاک کړو معراج یې کړو. د هغې دلیل موږ چې نو هغه دا وایو چې حضرت اما عایشه رضی الله تعالی عنها د هجرت په وخت کې د هغې عمر چې دی نو هغه 3 کاله و. اما عایشه رضی الله تعالی عنها د هجرت په وخت کې عمر 3 کاله یا چې نو هغه 15 کاله ولو او د 3 او د 15 کالو ماشوم چې کوم وخت کې حضور ته چې نو هغه معراج شو نو د معراج په وخت کې که چېرته 5 سال چې نو هغه شي د هجرت نه 15 کاله مخکې چې نو هغه معراج شي نو بیا په هغه وخت کې د عایشه رضی الله تعالی عنها عمر چې نو هغه سو 3 کاله او که چېرته د هجرت نه 3 کاله مخکې شي نو بیا په دغه وخت کې د اما عایشه رضی الله تعالی عنها عمر چې دی نو هغه 15 کاله نو د 3 کالو 15 کالو ماشوم ته چې نو هغه پته نه لګي. نو د اما عایشه رضی الله تعالی عنها د حدیث مقصد دا دی چې د حضور وجود دا د روح نه جدا نو روح مال جسد چې دی نو الله رب العزت ورته څه کړو معراج کړو. او دریم دلیل چې دی نو هغه دغه کسان هغه خوب ذکر قرآن آیات دی الله جل جلاله فرمان دی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. نو الله وی مونږ چې نو هغه نه دی ګرځولی هغه خوب هغه لیدل التي اريناك کم چې مونږ تا ته ښودلی الا فتنة للناس مګر د خلکو د پاره چې نو هغه ازمیخ فتنه امتحان. نو مونږ ورله جواب ورکو چې دا خوب نو رویه چې څنګه خوب د پاره راځي داسې د سترګو د لیدو د پاره هم راځي. ولې که چېرته دا خوب شي نو اکثر خلک ویني نه یاره ما خوب لیدل او بیګا چې نو هغه مدینې منورې ته تلو چا سره جنګ کړی یا چا ویلي مړه چې دا تو څه خبرې کوي بل وایي ما خوب چې نو هغه لیدل او زه په خوب کې چې نو هغه امریکې ته تلو بل وایي ما چې نو هغه خوب لیدل او یاره ما سره چې نو هغه د کسانو جنګ و 10 کسان چې نو هغه را باندې راغلي سم سامې را مات شو. نو خوب خو خوب دی نو دلته خوب نه دی مراد دلته د سترګو لیدل ول ځکه خو بیا چې دی نو هغه د مکې مشرکانو د هغې نه دومره غوغا جوړه کوله که چېرته چې دی نو هغه دا په خوب کې لیدل وی نو خوبونه خو خلک هر څنګه یعنې په هغې خو څوک چا سره باس نه کوي که نه چې حضور علیه الصلاة والسلام رالو تفسیر خازن کې دی نو وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه پریشان
بعض کې دا یو قول کې چې نو هغه ذکر کړی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو طرف ته چې نو هغه حزین پریشان په یو چې نو هغه ډېر کوي شانتی ناسو. جبرئیل علیه السلام په سرالو چې ولې د الله حبیب دومره پریشان نو چې پریشان په دې ما چې بیګه الله رب العزت را باندې کم سفر کړی کم معراج کړی دی نو زما د دې خبرې به تصدیق څوک کوي؟ دا خو نو هغه بالکل ناشنا خبره ده کنه. وی صدیق شته نه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دی کنه ساده خبره تصدیق چې نو هغه به ابو بکر کې د کوجن ابو بکر ته صدیق ویل شوی دی. زم چې نو هغه دا چې کچر ته دسی نه دا خوب نو بیا به الله پیغمبر پریشان وو نه به پریشان کنه بیا د پریشانتیا چې نو هغه څه خبره نه وکنه. او دریم چې نو هغه دا نه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل د تر لور حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه خور ته وی ام هانی رضی الله تعالی عنها ته نو ام هانی رضی الله تعالی عنها ورته د خپل خوب چرته قریش ته ونه وی که د قریش وخت ته ویل نو دا غوبره پوری وس بیا مزاق او استهزاء کوي دا هغه ته ونه وی. حضور علیه الصلاۃ والسلام نه زه خو بداویم ځکه دا د الله حکم دی نو چې کله د الله حکم دی الله کړی دی نو زه به ورته دا خوب چې نو هغه وی نو چې کله وی اولنې کس ابو جهل ولا مخله ورالو نو هغه ورته وراره ډیر پریشان ای ولی څه چل دی نو نبی رسول الله والسلام ورته د قشانته زو بیګا الله رب العزت بیت المقدس ته بیا اولنې دویم دریم اسمان ټول معراج واقع چې نو هغه وته ذکر کړم. نو ابو جهل چې نو هغه زو خود د تکذیب د ډایرکټ نشم کولای نو ایت به دا خبر چې نو هغه زو اعظم د مشرکان او ټول قریش په مخ کې بتوه کې نبی رسول الله والسلام او وکم ورته نو چې هغه کله لاړو چې قریش ته چې نو هغه تاسو وکړي د محمد چې نو هغه اورارنن بل خبره کوي نو چې کله نبی رسول الله والسلام دغه خبره وکړه نو په هغه سره دا غوي په خندا شول یو بل ته چې نو هغه ډډې واله لاسونه چې نو هغه پړ کول شروع کول الیاذ بالله ودا وستو نو هغه نوري خبره کوي. نو چې کله د غوښ نبی رسول الله والسلام ډیر پریشان شو بیا راغی کې ابو جهل یا یو بل کافر رالو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسې وی تاسو خیال دی ابو بکر کوس یو سړی چې نو هغه دا خبرو کې چې زه چې نو هغه دوره چې نو بیت المقدس ته ودی سیده هغه ورته کدا خبره تو کې جو سره په غلط را خو کدا محمد کړي نو بالکل حق او سچ دی. الله رب العزت ول د اسمان د صدیق لقب چې نو هغه راولېګلو نو بدغه باندې وشو. نو بیا دې چې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه په تور د امتحان چې نو هغه بیا سو کړلو سوالونه شروع کړل. صحیح مسلم چې نو هغه روایت د کتاب الایمان نو پای کې نو هغه بیا د دې خلاصې مفهوم دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ز صحیح ده یو کس ویزو واس چې نو هغه بیت المقدس سفر ما کړی ما چې نو هغه مسجد اقصی لیدلې ته ما ته وای مسجد اقصی دروازې سودي کړکۍ سو دی صحن څنګه دی پلان کې دروازه کم طرف ده نو حضور خو آلت دغه نه وتلی لکه مثال په تور کې او څنګه باز مرګري مرکز ته سل پیری خو بتلې کړه او که زه تاسو کوم چې مرکز کې سو کړکۍ دی حشو کلام نو دسی اس پته نه لګي بلکې زه وایم چې موږ په دې بره جماعت په دې مدرسه کې سو دروازې سو کړکۍ دي سو بل پونه دي ځاب هم چا ده پته نه انن کې واړه او لوی پکې شو بډاګان پکې شولو دا اوس خبره خونه ده دلته خلک دغه ناراضي دلته خلک عبادت لراضي نو مقصود خو آلت دقو خو چې دی دا ویل د الله پیغمبر فرمایي حدیث مفهوم دی زو چرته د سینې امر یې دلیل ک په دغه وخت ویریدم ما باندې خول رااله چې اوس به دوی ته جنانو هغه سم کړی دي چې دا خو تکذیب مې کوي الله جل جلاله فجلل البيت الله پیغمبر فرمای الله ما ته بیت المقدس بالکل مخامخ جنانو هغه مسجد اقصی او دی بچ د کم شیز متعلق تاسو کولو ما ته هغه بالکل مخامخ جنانو هغه رال او ما به داغي جواب ورکو. اوس دی واقع کې الله جل جلاله په خپل بدی آیات کې ذکر کوي چې مونږه په خپل بنده باندې چنانو هغه سحر کړو چکر مو چنانو هغه ولور کړو سیر مې پکړو صدا پارا لنوریه من آیاتنا چې مونږ د خپل بنده ته خپل نخي چنانو هغه عجایبات وخیو. او واقعي سفر معراج په واقع کې چنانو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته په دې واقع کې چنانو هغه الله رب العزت ډیر شی عجایب چنانو هغه خولول. اوس چې کوم احادیث صحیحه نه چنانو هغه یا د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د اقوال نه چنانو هغه ثابت دي چې بس مونږ ته آمنا وسلم نه مونږ یې منو. اوس د دې نه علاوه د قصې کې د خوند جوړولو دپاره یا د دې کې چې نو هغه غیر حدیث را نه باسل او د هغې ته حدیث ویل او د خلکو چې نو هغه د توجه د حاصلولو دپاره
نو د دغې متعلق چې کوم واقعات داسې ویلی شوي ډېر شي دي هغه هم ځان له پوره بحث دی. خو په طور د تمثیل چې دی نو هغه هسې زه یو څه ویم چې صرف دومره قدرېده چې په دې واقع کې دې سفر کې الله خپل پیغمبر ته ډېر شي عجایب ښوولي ول، خو چې کم معلوم دی هم بس هغې باندې زمونږ ایمان دی. دې نه ماسوا چې دا کم خرافات یا سویلی کېږي نو د دغې بیانولو ته دغې ته څه ضرورت هم نشتی، او که چېرته داسې راشي نو لکوټې تپوس کول چې دی نو هغه پکار دی. لکه څنګه جمعې په ورځ ما ویلو نو بعضې خلک چې دی نو هغوی دا ورکړي دي چې حدیث دی او واقع معراج کې نو په دې کې شک نشته چې حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه ته بیا الله جل جلاله جنتونه وښول، جهنم یې ورته وښولو. دا پکې هم ده چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره کله الله جل جلاله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شو نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته دا ویل چې زما طرف خپل امت ته سلام وایم، او بیا چې دی نو هغې ورته وویل دا ورته هم ووایم چې د جنت ښکلې زرخیزه چې دی نو هغه ځمکه ده، او د دغې ونې او بوټې دا سبحان الله او الحمدلله ده. یعنې تاسو ذکر چې نو هغه ډېر کوئ نو دا لویه ځمکه ده چې ځان له آباده کوي. نو الله رب العزت ورته جنت هم ښودلو، بیا ورته چې دی نو هغه جهنم هم و، جهنم کې چې نو هغه بیا د ښځو تعداد هم سیوه او کثرت چې دی نو هغې پکې هم ولو. نو چې کله دا ښودلې دي د هغې بیا سزاګانې هم مختلف ښودلې دي. مشکات کې دغه شان ابو داود په دې روایتونو کې هم راځي چې حضور علیه الصلاة والسلام مختلف خلک په مختلف حالتونو کې چې نو هغې ولیدل. نو دغه شته د نو هغه ځان له ډېر شي واقعیت دی پای کې شته، خو بیا به بعضې پکې شته نه خلک د هغه د خپل طرف نه جوړ کړي. لکه مثال په طور کې ما به مخکې ورځو کې د یو کس چې نو هغه په سټیټس باندې ولیدلو نو د دغه وجې نه چې نو هغه ما ونلو نو په هغې په وجه باندې چې نو هغې نو د هغوی ورکړی دي چې کله واقع معراج کې چې نو حضور علیه الصلاة والسلام تلو نو ښځې چې نو هغې په جهنم کې ولنې او د هغوی له سخت سزا ورکړی که نه. د هغې سختې سزا وجې چې نو هغه دا وه وایي چې دی چې نو هغه به د غیر محرم نه چې نو هغه خپل یخته سر به یې نه پټولو. نو اوس د سر دپاره تا دومره د ځان نه جوړه کوله نو د ښځې خو مکمل وجود چې نو هغه عورت دی، نو دا مخ چې نه پټی د دې خو تاسو ونه وي یا دا نور چې کوم کارونه کوي نو دا خو دې ونه وي. او بیا د دغه سره چې نو هغه څه کړی دی بیا ورسره چې نو مزید د حدیث دا کړی دی او دغه حالن کې ما تاسو ته وایي چې حضرات لیکلي دی ما په تاویو کتلې د هغې هم دا هغوی چې دغه کې نشته دا حدیث چې نو هغه مونږ د ډېر تلاش باوجود بیا هم نه دی منتلی دا حدیث نه دی. نو بیا ورسره دا لیکلي چې د یوې ښځې د لاسه به 4 کسان چې نو هغه جهنم ته ځي، پلار، زوی، رور او خاون. ما باندې یو ځای کې سوال وشو جماعت ته وایي چې دا وګوره چې نو هغه مفتي صاحب داسې دی نو ما یې واقعي دا خو زه منمه حدیث نه دی خو ستاسو منحوسیت منم به چې دومره منحوسه قوم یې که چېرته رښتیا هم شي نو ستاسو د لاسه به دومره خلک جهنم ته ځي نو به برابر شئ. بهرحال نو زه ویم دغې کې نو هغه اوس د ځان نه نو هغه جوړ کړی حدیث نشته. بیا چې نو هغه خلک نور دسي بیا یو واقع چې نو هغه هم موږ ویلي وو جمعې په ورځ نو هغې کې دا ونو چې نو هغه په دغه ورځ او دا شپه واقعي چې نو هغه دومره اوږده شوې وه نه دا خو معجزه د حضور وه چې دا شپه اوږده نه وه. ګورئ ځکه الله وایي اسرا بعبده لیلا، لیل دې کې مونږ ورته عربی ګرامر مطابق وایو دا 2 زبر 2 زیر 2 پیش چې راشي دې ته تنوین ویلی کېږي. نو چې کله تنوین وي نو قلیل مدت دپاره تنوین برای تقلیل دی. د شپې په لکوټې حصه کې لږ حصه کې الله رب العزت په دا دومره لوی سفر چې دی نو هغه کړو. نو لیل کې دا تنوین دا د نکرې ده او نکرې علامت دا دی چې د شپې ټوله شپه ګورئ هم نه وه د شپې څه حصه چې دی نو هغې په دغه سفر کې لګېدلې وه. نو د هغوی کې نو هغه ما تاسو ته ویلو نو په هغې کې نو هغه دا خبره یې کولم چې یو سړی چې نو هغه د کور نه ووته دا ما په طالبۍ کې اورېدلې وه نو ځکه دا خبره چې نو هغه منګړت ده نو بیا چې ما خپل دې زه وکړو نو زه تاسو ته یې ویم نو په هغه وخت کې نو هغه چې کله طالب وم په خپله ما سبق وی نو په هغه وخت کې دا ما اورېدلې وه نو وی چې یو سړی د هغه په کور کې نو هغه خپل کور والته ماستر نه وروسته وي میانې پخول چې میانې پخول چې د هغو کره اوبه نه وي اوبه ختم شوي چې د ښځې چې نو خاوند ته یې ته لاړ شه اوبه راوړه نو چې کله یې دی اوبو له ولېږلو بالټۍ د سره د ټیم ورسره د هر څه بلا چې نه
نو دې چې کله اوبو له لاړو نو د اوبه راوړلې چې دی چې اسیم ګرمي د عربو کې خو ګرمي ډېره ده دا خلک چې کله یې وایي داسې ښکلي انداز ولم ټول برابر جوړ کړي نو وی چې ګرمي وه چې دی هلتې هغه سیند ته چې نو خوړ ته کوشو نو چې په دې کې لمبۍ وهله اوبې وواله لمبۍ وهله چې د دې خوړ پورې طرف ته واختېدو نو چې پورې طرف ته واختېدو چې د نه ښځه جوړه شوه چې کله د ده نه ښځه جوړه شوله جو هلته یو سړی راغلی هغه هم اوبه وړلې چې هغه کتلي هغې هله مزې دي د خوړ په غاړه مې ښځه وموندله چې د هغه د ځان سره چې نو روانه کړه بویې تله نکاح یې پې وکړو چې کله یې پې نکاح وکړلو دا ښځه یې بوتله چې بیا د هغه سره وه چې نو اوه اته کاله داسې سوره زمانه چې نو هغې تېره کړه د دغې نه چې نو هغه بچي هم وشولو دا هر څه چې نو هغې وشولو بیا د دغې نه څه کلونه وروستو دی بیا چېرته راغلی هلته بیا د اوبو زوره شو چې دی دې خوړ ته راغلی چې په هغه وخت کې بیا ښځه وه چې بیا دې خوړ ته راکوشوي چې زه وبه لامبم پکې او بیا به دا اوبه ویسم چې دی په لامبو وهل چې دې طرف ته واپس بیا خپله طرف ته راوختېده چې واپس دې طرف ته راوختېدله نو دې کې دی نو هغه واپس دی بیا هغه سړی جوړ شو چې وایي کتل د هغه بالټۍ په هغه ځای پروت دی یا بالټۍ بیا راواغستو بیا یې ډکې کړلې او دا یې ځینې چې نو روان شوم اوس چې کور ته لاړو نو چې وکتل نو په طبخي چې په کم طرف باندې میا چوله هم په هغه طرف پروت و لا پوخ شوی نه نو دومره ساعت چې دا شپه دومره اوږده شوې وه او یې وګوره دغه کسې هم چې دی نو هغه ګواهي کوي او زما سره پکې دوره قصه هم وشوه ښځه رانه هم جوړه شوه او په نکاح هم شوم او بچي مې هم راوړله او بیا واپس رانه دا خرافات دي نو دې وجې نه لکوټې چې دی نو هغه د قرآن سره حدیث سره جومات سره منصب سره تعلق چې دی نو هغه ساتل پکاري دپاره د دې چې بعضې خبرې دومره خو موږ ته معلومې شي چې دا صرافه غلطې دي نو زه یم ګور په دې کې نور هر څه پرېږدئ خو صرف په دې یو خبره باندې سوچ وکړئ عربو کې اوس هم د اوبو چې دی نو هغه څومره فقدان دی نو په مدینه منوره کې دی هغه خوړدونه خو سینونه چې دی نو هغه د کم طرفه رالل یا د هغې زړه او نوې نقشې چې نو هغه وګورئ نو مسجد نبوي سره او آس پاس په دې علاقې کې دا کم ځای ول چې دی داسې وکړو یا مکه مکرمه کې کشي نو مکه مکرمه کې دا واقع معراج خو چې نو هغه په مکه مکرمه کې شي نو مکه خو په هغه وخت کې تش غرونه ول مخکې خیال مو کړی مونږ درس کې ویلي هم ول د هغوی چې مطالبه هم دا کوله چې ته د الله حق او سچ پیغمبر یې چې زه ته مونږ له په دې کې نهرونه جاري که نو چې دا نهرونه ول او په هغه کې او بیا دومره د کمال نهر چې یو طرف ته پکې د غوپه وخوړه چې سړی به شو چې بل طرف ته د غوپه خوړه نو ښځه کېدی به نو بیا د هغوی د دې مطالبې ولې کولې داسې ډېر شی دی نو بهرحال د دغې نه ځان ساتل الله دې موږ ته چې هغه صحیح پوهه او صحیح دین چې آی باندې چلېدل نصیب کړي الله وی سبحان الذي اسرا بعبده د آیت تفسیر چې هغه دی پاکي د هغې ذات لره چې بویتلو خپل بنده بعبده خپل بنده لره اوس حضور علیه الصلاة والسلام له الله دا دومره لویه معجزه ورکړې ده چې دا یو پیغمبر له هم نه ده ورکړې نو چې کله یو پیغمبر ته هم نه ده میلاو شوي او دا دومره لویه معجزه ده نو الله رب العزت چې نو هغه به محمدین ونه وي چې پاکي د هغه ذات لره چې محمد علیه السلام چې دی نو هغه یې بولی بلکې څه یې ووي بعبده خپل بنده یې بولو نو معلومه دا شوله چې د انسان دپاره د ټولو نه لوی اعزاز چې دی نو هغه عبدیت بندګي ده چې کله انسان کې کمالی بندگی پیدا شوه نو دا د دې انسان دپاره د ټولو نه لوی امتیاز دی د ټولو نه لوی شرافت د انسان دپاره سره چې په ده کې بندگی راشي الله دې موږ کې راولي او دا د الله ورته خپل بنده ووي نو چې کله خدای ورته ووي نو دا به څومره چې نو هغه کمال صفت وي او دویم حضرات ذکر بعبده دا ځکه الله رب العزت چې دی نو هغه وویلو چې په خپل بنده باندې نو آسی نه عیسی علیه السلام خو دویم اسمان ته وختلو عیسایانو چې نو هغه د خدای جوړ کو نو حضور علیه السلام خو اووم اسمان نه به هم برځي او بیا به په لږ ساحت کې دومره لوی سفر چې نو هغه به توی کې او بیا به راشي جنت جهنم چې نو د هغې دیدار به مو کې هغه به په هغې هر څه به هم ویني نو چې واپس راشي کورې چېرته تاسو ورته خدای ونه وایي الله رب العزت ول دغه کمال او صفات ورکړي خو د خدای توب صفت پکې نشته د الله بنده دی بنده به چې نو هغه به ورته وایو خدای چې دی نو هغه ورته نشو ویلی نو ځکه الله وی بعبده لیلا نو لی ما تاسو ته ووي د شپې په لکوټې شانتې حصه کې دوره نه وه چې لویه شپه وه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د مسجد حرام نه واله مسجد اقصا پورې نو دا سفر چې دی نو دې ته ویلی کېږي اسراء
وز د دین انکار کول دا کفر دی. د دین انکار کول دا چې نه نو هغه کفر دی، ځکه چې نه نو دا د قرآن د نص قطعي نه چې نه نو هغه ثابت ده. کم اقصا هغه الذي بارکنا، هغه چې الله رب العزت وی مونږه برکت ورکړی دی، برکت مونږه چې نه نو هغه خو دی حوله چار چاپیره د هغې نه. نو الله رب العزت مسجد اقصا بیت المقدس لا ظاهري چې نه نو هغه هم برکت ورکړی دی او باطنی برکات چې نه نو هغې وله هم ورکړي. ظاهري برکات چې نه نو هغې دا دي چې دغه ځمکه ښکلې چې نه نو هغه اوبو واله ځمکه ده، زرخیز چې نو هغه ځمکه ده، فصلونه پیداوار چې نو هغې ښکلی وي. او باطنی برکات چې نو هغې دا دي چې دې کې د ډېر شی انبیا علیهم الصلاة والسلام مسکن او مدفن چې نو هغه دی. نو ځکه الله وی بارکنا حوله لنریه چې وښایو موږ دته، یعنی حضور علیه الصلاة والسلام ته من آیاتنا خپل آیاتونه خپلې عجیبه او ناشنا چې نو هغه نښي. انه هو السمیع البصیر، بېشکه هغه الله اورېدونکی دی او لیدونکی دی. وآتینا موسی الکتاب، او ورکړو مونږ موسی علیه الصلاة والسلام ته کتاب. نو مخکې موسی علیه الصلاة والسلام ته د فرعون د تباهۍ نه مخکې صحیفې میلاوي شوې، لس صحیفې. بیا چې کله الله جل جلاله موسی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه له نجات ورکړو او فرعون سره د خپل لښکره چې نو هغه په بحر قلزم کې چې نو هغه تباه او برباد کو. نو د دغې نه وروسته بیا موسی علیه الصلاة والسلام ته الله کتاب تورات چې نو هغه ورکو. نو ځکه الله وی وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائیل، او مونږ د موسی علیه الصلاة والسلام دغه کتاب د هدایت جوړ کړو د بني اسرائیلو دپاره. او د دغې مرکزي مسله اهم او چې نو هغه لازمي مسله یې څه وه؟ نو هغه د الله په وحدانیت باندې چې نو هغه مشتمله وه. الله تتخذوا من دوني وکیلا، تاسو بچنه نو هغه تاسو منی سي چرته چې نو زمانه ما سیوا ځان له بل څوک کارساز مشکل کشا حاجت روا چې نو هغه جوړ نه کوي. مشکل کشا حاجت روا کارساز دا صرف یو د الله ذات دی، د الله د ذات نه ما سیوا چې نو هغه بل څوک نه دي. ذریة من حملنا مع نوح، دا اولاد دی د هغې چا چې کوم مونږ د نوح علیه الصلاة والسلام سره چې نو هغه سواره کړي اوچت کړي ول چې نو هغه په کشتۍ کې. نو نوح علیه الصلاة والسلام چې کله طوفان نوح رالو او خلک په هغې کې هلاک کېدل، بیا د نوح علیه الصلاة والسلام چې نو هغه درې زامن او د هغوی بیبیانونه چې نو هغه د خلک ټول دا شول. یو کې چې نو هغه 40 کسان دي، یو کې چې نو هغه 80 کسان دي، یو قول مونږ ویلو اخرنی چې نو هغه 80 یا 82 چې نو هغه کسان دي. هغې خلکونه الله جل جلاله دوباره بیا د ټوله دنیا چې نو هغه آباده کړه. انه کان عبدا شکورا، الله وی نوح علیه السلام زما بندو شکر گزار و. نو چې زما بندو او دومره لوی چې نو هغه سړی د هغه د خدای شکر ادا کولو، نو تاسو خو هم د هغه اولاد یې، د هغه د اولاد یې، ما د هغه نه چې نو هغه ستاسو نسل وچلو. نو تاسو ولې د الله ناشکري کوئ؟ تاسو هم د الله چې نو هغه شکر ادا کوي. او د خدای لوی شکر هغه دا دی چې الله رب العزت انسان ته د کومو خبرو حکم کړی، هغه خبرې په ځای راوړي، په اوامرو باندې چې نو هغه ژوند تیر کړي. کومو خبرونه الله منع فرمایلې ده نهي چې نو هغې کړي، انسان د هغې نواهي نه چې نو هغه خپل ځان وساتي. دا د الله چې نو هغه لوی شکر دی چې دا انسان ادا کړي. نو دی شکر دی. اوس دی کوي نافرمانی او وایي چې شکر دی، دا شکر نه دی. ګورئ دا شکر نه دی چې د الله حکم یو دی او دی هغه شانتي نه کوي او دی دغه نافرمانی کې روان نو دی ته شکر نه ویلی کېږي. لکه مثال په طور کې زکات فرض دی، زکات نه ادا کوم او د خدای شکر دی، د الله احسان دی ډېر شی مال لا کړی، مخکې ښه نه وم او اوس ښه یم، په دې شکر دی خدای نه بخي، په دې به دې الټه نیسي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي.